کوم کسان چې د بېنظیرې د روپو لپاره رجسټریشن کول غواړي دا ویډیو د هغه کسان دپاره ده. کومو ته چې روپۍ میلاویږي هغو ته هم میسیجونه راغلي دي چې تاسو خپل رجسټریشن چې دی دا دوباره وکړئ، خو دله د هغې طریقې کار نه ورځي چې د دې لپاره کم سیزونه لګي. بل لکه تاسو ته د روپۍ د ډېر وخت نه میلاویږي نو تاسو به رجسټریشن چې دی دا به لازم کوئ. که تاسو دا ونه کړو نو د جون د میاشتې نه وروسته چې دی دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي، ځکه د هغې نه وروسته به دغه روپۍ زیاتکر کسانو ته چې دی دا بندی او بدي که به نوي کسان چې دي دا به یو ځای کوي. نو د هغې لپاره به تاسو دوباره خپل سروی کوئ. چې کله تاسو سروی وکئ او ستاسو سکور د 32 نه کم و نو تاسو ته به دغه روپۍ میلاویږي، خو کله 32 نه سیوا نو تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. نو د هغې لپاره به تاسو رجسټریشن چې دی دا به لازم کوئ. نو د رجسټریشن دپاره څه څیزونه دي چې هغه لازم دي، چې هغه ستاسو سره نه نو ستاسو رجسټریشن چې دی دا نه کیږي. نو په دې ویډیو کې به د دغه ښیم چې د رجسټریشن دپاره کم څیزونه چې دي دا لازم دي. د هغې لپاره چې دی تاسو به ویډیو پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي نو تاسو راخلی مخکې شیر کوئ چې نور غریبانو ته هم دا ویډیو چې دا وررسي. نو هر کله چې تاسو رجسټریشن لځئ نو د هغې لپاره به تاسو خپل شناختي کارډونه چې دي دا به لازم رالی. د ښځې خاوند شناختي کارډونه چې دي دا دواړه د هغې لپاره لازم دي. خو شناختي کارډ به ګورئ داسې نه چې شناختي کارډونه ایکسپایري نو بیا دغه شناختي کارډ چې دی دا کار نه کوي. د هغې لپاره به تاسو شناختي کارډ چې دی دا به نوی کوئ. چې کله شناختي کارډ نوی کړو دغه شان د ماشومانو پارمبي چې دی دا به ورسره هم جوړوئ. که ستاسو کم بچي نو هغو له به پارمبي چې دی دا به لازم جوړوئ. چې تاسو پارمبي جوړ کړو نو ستاسو ماشومان چې دي هغه به هم ستاسو سره په دغې پروګرام کې چې دی دا به رجسټر شي. نو که په روان وخت کې تاسو ته دغه وظیفه میلاویږي نو تاسو ته به د ماشومانو روپۍ چې دي دا به هم میلاویږي. نو رجسټریشن له چې ځئ نو تاسو به خپل شناختي کارډونه رالی او د خپلو ماشومانو پارمبي چې دی دا به لازم رالی. دغه شانتې ستاسو په دغه شناختي کارډ چې کم د موبایل نمبر نو هغه موبایل چې دی هغه به هم د ځان سره رالی. په دې باندې به رالی چې تاسو به هغه نمبر چې دی هغه به دفتر کې ورکوئ. نو د هغې طرفه چې دی هغو به ستاسو سره په دې نمبر باندې چې دی رابطه به ساتي. نو نمبر چې دی هغه به په خپل نوم باندې چې دی هغه به راوکاږئ او هغه نمبر چې دی هغه به هم په دفتر کې ورکوئ. نو که بیا هغه ستاسو سره رابطه ساتي نو په هغه نمبر به تاسو ته میسیج کوي. نو تاسو ته پته لګي چې موږ د دې پروګرام دپاره اهل یو که نه یو. دغه شانتې که ستاسو کره ګیس یا بجلي نو د هغې بلونه چې دي دا به هم د ځان سره رالی. لې بل چې دی دا به لازم د ځان سره رالی او دا بل چې دی دا به هم د ځان سره وړئ او هلته کې به دفتر کې چې دی دغه به ښایي. او دفتر ته چې ځئ نو تاسو بلاول هلته کې تپوس کوئ چې ستاسو د علاقې نمبر دی که نه دی. داسې نه چې تاسو لاړ شئ او ستاسو هلته کې وخت او پیسې چې دي دا دواړه ضایع شي. نو د هر علاقې چې دی بیا جدا طریقه ده. تاسو به ځئ ستاسو په تحصیل کې به یو دفتر وي، هغې دفتر ته به ځئ او هلته کې به خپل سروی کوئ. چې کله تاسو اهل شوئ نو د اهل کېدو میسیج چې دی هغه به تاسو ته راشي. د هغې نه وروسته چې دی دغه روپۍ به تاسو ته میلاویږي. خو کومو کسانو ته چې دا روپۍ میلاویږي نو هغه به هم خپل رجسټریشن چې دی دا به دوباره کوي. دا د نوو د زړو دپاره دا دواړه څیزونه چې دي دا لازم دي چې پارمبي به هم ځان سره وړي او خپل شناختي کارډونه چې دي دا به هم رالی او د بجلۍ بل چې دی دا به ورسره هم لازمي. دغه شانتې د موبایل نمبر چې دی دغه به ورسره هم لازمي. نو دا څیزونه چې دي دا به ځان سره وړئ او هلته کې به خپل رجسټریشن چې دی دا به کوئ. که کله د هغې لپاره تاسو اهل شوئ نو تاسو ته به دغه وظیفه چې دا به میلاویږي او دا نن سبا د ټولو لپاره ده.